أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. زما خو مسلمانانو ورونو، تاسو ته معلومه ده یو څو ورځې مخکې موږ څه اصول د دې کتاب دپاره شروع کړي. هغه اصولو نه بعد به موږ نور اصول نن ذکر کوو چې هغې کې اول څه آداب وي. نو اول ادب چې دی هغه سعی ده. سعی یعنې کوشش کول دی د قرآن کریم لپاره چې موږ سعی کوو، کوشش کوو، تک به کوو. موږ چې قرآن زده کوو نو د دې لپاره موږ کوشش کوو، تک به کوو هغه ځای ته، مدرسې ته، جماعت ته، او یا دغسې سکول ته یا کالج ته، یونیورسټۍ ته. د هغې لپاره موږ کوشش کوو چې ځو او هلته کې موږ سبق زده کړو، مطالعه قرآن زده کړو، دغه شانتې قرآن کریم زده کړو. دویم ادب په هغې کې تضرع ده، یعنې عاجزي کول او دا خپل عادت جوړول. موږ به چې کله قرآن زده کوو نو په ځان کې به عاجزي راولو. د عاجزۍ نه بغیر قرآن نه زده کېږي. دغه شانتې دریم ادب چې دی هغه اجتناب دی، یعنې ځان به له ګناهونو نه ساتو، د الله او د الله د رسول تابعداري به کوو، نافرماني به نه کوو. دغه رنګې نور هم دغه شانتې آداب به موږ ذکر کوو په دې کې چې یو په علم پسې موږ سفر کوو، موږ علم زده کوو یا نور څه کتابونه زده کوو نو په هغې پسې موږ علم کوو. دویم ادب دا دی چې موږ قابل استاد ګورو چې دا استاد قابل دی که نه دی، نو د هغه استاد نه موږ سبق زده کوو چې هغه قابل دی. دریم د علم په حصول به مناسبت خرج کوو. اوس موږ علم زده کوو، د هغې لپاره موږ څه خرج خامخا کوو. اوس موږ یو ځای ته ځو، مدرسې ته ځو یا سکول ته ځو یا کالج ته ځو، نو په هغې باندې د ګاډۍ خرچه راځي. د هغې لپاره به موږ څه کوو؟ مال خرج کوو. څلورم نمبر د استاد نه به سبق په صحیح طریقه اورو، غفلت به نه کوو. چې استاد سبق وایي نو موږ به غفلت نه کوو چې ناست دلته کې یو او زړه په بل ځای کې. استاد ته به په توجه سره کښېنو، نو هغه ته به غوږ ایږدو. بل ادب دا دی خپل قلم او کاپي به موږ سره وي چې کله استاد د خولې نه څه خبره راوباسي نو هغه ته موږ داسې په توجه سره ناست چې هغه څه ووایي او موږ هغه ته غوږ کښېږدو، هغه موږ ځان سره نوټ کړو. بل ادب دا دی د سبق په مقصد باندې به ځان پوه کوو چې اوس دا مطالعه قرآن ویلی کېږي نو د دې په مقصد به موږ ځان پوه کوو چې په دې کې څه دي، الله رب العزت په دې آیاتونو کې څه رالیږلي. نو د هغې په مقصد به موږ ځان پوه کوو چې دا الله څه موږ ته ویلي او څه وایي. هغې ته موږ غوږ ایږدو او په توجه سره به کښېنو چې دا استاد څه وایي، د هغې به موږ اخذ کوو. بل ادب اووم او دغه سبق به یادوو. اوس استاد سبق ووایي او بس موږ کتاب بند کړو، بس لاړ شو، خبره خلاص. داسې به نه کوو. استاد سبق ووایي، هغه نه موږ صحیح واورېدو، بیا کور ته لاړو، کتاب راولو چې ولې استاد نن څه ویلي. داسې نه چې موږ کور ته لاړ شو، هغه بسته ګزار کړو یا کتابونه ویسو هلته کې کېږدو، بس بیا یې نه راغلو. کور ته لاړ شو، هغه سبق راولو چې استاد څه ویلي، هغه ښه په خوش زور او شور او دغه سره موږ یاد کړو چې استاد نن څه ویلي. اتم ادب دا دی د ملګرو سره به تکرار کوو. اوس موږ نن کوم سبق ووایي نو هغه موږ یو دوه درې کسان راجمع شو، دې تکرار وکړو چې نن موږ څه ویلي، د هغې تکرار وکړو چې دا موږ ته ښه یاد شي. نهم نمبر د نوي سبق دپاره مطالعه کوو. که موږ سبا کوم سبق وایو د هغې لپاره موږ نن نه کتاب کتلی چې سبا موږ دې ورو ته څه وایو نو هغې لپاره موږ څه کوو؟ دوه درې پېرې نو پنځه شپږ پېرې به دا کتاب خامخا وګورو. لسم ادب دا دی د دې لپاره مشقت کوو یا شپې به روڼو چې یا الله دا سبق موږ ته یاد کړي او موږ په دې باندې ښه پوهه کړي. دغه شانتې دویم ادب چې هغه تضرع ده، دا د اول ادب سره تعلق ساتي. دغه شانتې نور آداب هم دي چې دی هغه اجتناب دی، ځان ساتلو ته وایي. او په اصطلاح کې یعنې د اهل شرع په اصطلاح کې ځان د ګناه نه ساتل دي. د دې لپاره هم ډېر تعریفات دي خو هغه موږ نه ذکر کوو. بیا به موږ راشو اوس د سړي نه ډېر یېر راځي
لکه څه خبره یې هیر دی ډېر راځي نو دې څه اسباب دي څه آداب دي هغه موږ ته ذکر کوو لکه یو دا دی دا نسیان یو سبب دی یعنی یو ګناه دی دویم سبب د نسیان د زنانو سره زیاته ناسته او پاسته دې سره ذهن څه کېږي کمزوری کېږي د سړي نه هیر ډېر راځي دریم محبت زیاتول د دنیا سره سبب د نسیان دی د هیر دی چې اوس سړی دنیا ته ډېره توجه ورکړي نو د نه به هیر ډېر زیات راځي بیا په لاره خوراک کول سبب د نسیان دی اوس یو انسان دی په لاره باندې خوراک څه شی خوري نو د ده نه به هیر ډېر زیات راځي دغه شانتې یو تریو شی نه یا الیچه شوه یا دغه شانتې سیو شو لکه تریو دا دې خوري نو دې سره به د ده ذهن څه کېږي کمزوری کېږي د ده نه به هیر ډېر راځي یو بل ادب دا دی حرام خوړل سړی حرام خوري حرام مال له هغه خوري یا حرام مڼه خوري یا الوچه خوري له دې سره به د ذهن څه کېږي کمزوری کېږي دغه شانتې نور هم آداب دي موږ تاسو ته لنډ ذکر کوو هغه آداب چې هغه متعلق دي د نفس قرآن سره هغه دا دي اول چې قرآن پاک ته به تکیه نه لرو دا ادب مونږ مخکې ذکر کړی اوس دلته کې دوباره ذکر کوي چې قرآن ته مونږ کینو نو ځان ته بالغ نه یا به ډډه نه وو ښه په اطمینان سره به کینو او یا به په صحیح طریقه کینو په ادب سره چې مونږ قرآن په صحیح طریقه باندې زده کړو دویم قرآن کریم به په ښي لاس راخلو بلکې په ګس لاس به نه راغلو مولا علی قاري رحم الله دا مقوله ذکر کړله چې په ښي لاس باندې به قرآن لالي دریم قرآن کریم مخې ته پروت دی هغې ته مونږ خپې نه غځو قرآن کریم مخې ته پروت دی هغې ته به مونږ خپې څه نه کوو غځو به یې نه څلورم په قرآن کریم له پاسه به څه شی نه ږدو لکه اوس مونږ پین راوالو یا ګړۍ راوالو یا موبایل راوالو دا په قرآن کریم باندې له پاسه نه یا که د مدرسې کتاب نه دی د علم کتاب نه دی خو که د سکول کتاب دی هغه که انګلیش دی که هر څه خو په هغې باندې هم له پاسه پین مونږ نه ږدو دا د آدابو خلاف دی د هر کتاب به ادب کوو پنځم قرآن کریم ته به شا نه راګرځو اوس قرآن کریم پروت دی هغې ته هم شا نه راګرځو شپږم په قرآن کریم کې به کرښې په زول نه راکاږو ځکه په دې سره زبر زیب کې غلطي راشي په دې سره د قرآن کریم معنی بدلېږي اووم قرآن کریم به د لرې نه غوځارو اوس قرآن کریم یو کس تا ته ما له قرآن کریم راکړه تا سره دلته کې ورته ودرېږي غوځار کړي دا د قرآن کریم څه ده بې ادبي ده بیا اتم نمبر چې دی نهم نمبر قرآن کریم به کوله ونه پرېږدو اوس مونږ ته مور اواز وکړي یا پلار اواز وکړي یا بل څوک اواز وکړي مونږ ځو نو مونږ ته اواز وکړي مونږ لاړ شو او قرآن کریم یا هغه کتاب زموږ نه کولاو پاتې شي نو دا د آدابو خلاف ده دا به کولاو مونږ نه پرېږدو لسم نمبر په ځمکه به قرآن کریم نه ږدو اوس قرآن کریم مونږ راغیستی دی او په ځمکه یې کښېږدو دا د قرآن کریم سره بې ادبي ده او بې حرمتي ده یولسم نمبر قرآن کریم ته به ډډه نه ووهو قرآن کریم ته به ډډه نه ووهو اوس قرآن کریم پروت دی او مونږ دا سنګل دي سیخې ده نو دا د قرآن کریم څه ده بې ادبي ده انشاءالله نور اصول به مونږ ذکر کوو دغه څه آداب چې د قرآن کریم ذکر شو او الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین